سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه خلکو سره دغه رمضان پیکج مسلسل د روجې د اولې ورځې نه واله تر نن ورځې پورې خلکو له غوړي ورکړل وړۍ ورکړل چیني ورکړل. اوس عید پیکج شروع شو. هغه یتیمان ماشومان چې د هغوی سهاره نه وي هغوی ته کپړې ورکوو. ډېره د خوشحالۍ موقع وي. دا د خوشحالۍ موقع د هر چا په نصیبه کې نه وي. کله کله خلک داسې وایي یاره کمنټس او ما سره دونه ټیم نشته دی ولې دونه ویډیوګانې د موبایل ډک دی خو هسې دا یې خلکو دپاره دا سرپرایز دی چې دا کار الله پاک د الله والا خلکو نه اخلي. ښه د لونډو له پاڼو نه اخلي او نه هر چا کار دی چې څوک چاله جام کې اوبه نشي ورکولی هم راځي ما ته به خبرې کوي. ها ویډیو شوه دا شوه دا ویډیو شوه دا په بازار کې تپوس وکړه په 1400 روپۍ باندې سوټ دی. ښه حضرت خانی صاحب الله دې آباد ساته او هغه دوبۍ غرور چې کوم دی ډېره زیاته مننه. خوشحالې خوشحاله دا بهر اختر راځو بس دوی له جامې پیزار هر څه به سره ملاوي کېږي. څومره اختر وشوې؟ دا خو شپږم اختر دی چې دې ماشومانو کپړې پیزار زموږ دی. ستاسو نه وړو غوړي چیني هر یو شی د دې ځای نه یوازې خو خوشحاله ته بچي خوشحالې ها وایې که خوشحالې که نه خفې خوشحاله جامې دې وې اختر له ستا جامې اختر له وي نه وي خوشحاله اوسه او ستا جامې دې اغوستې وي نه ماړې سمه وایې دا درې خویندې دي یو ورور دی یو ورور خور چې کومه ده لا خدمت کوي نو ورسره چې کوم دی دا سودا مو او ځان سره به غوړي خو هم یوسي نو د دوی اختر چې کوم دی د دوی هغه به سپېټ شو کپړې پیزار هم پکې شو انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو او تاسو هم راسره دې کې تعاون کولی شئ. ډېر زیات یتیمان ماشومان موږ سره په رابطه کې دي او موږ چې هغه ټولو له موږ کپړې او پیزار ورکړو. مننه. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د الله په مهربانۍ سره دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی. ټولو مخکې لاس اوچت کې چې حضرت خان حاجي صاحب له الله پاک خوشحالۍ ورکړي. یو دوبۍ کې مې یو ورور دی چې نن یې 100,000 روپۍ په دې کپړو کې رالیږلي دي. صحیح ده. او یو د دیر یو ورور چې 15,000 روپۍ رالیږلې وې په 12,000 مې پکې سلایي مشین اخیستو. درې ماشومانو ته وګورئ درې ماشومانو ته وګورئ بچي کپړې هم خوښې دي خوښې دي خوښې دا یې بچي دي. پرون د سلایي مشین یوړو خوشحاله وي خوشحاله څه وې په دې مقابل بس ډېره خوشحاله یم بس چې دوی ما ته دونه مدد وکړو بس ما غریبانو سره دونه مدد را سره وکړو ډېره خوشحاله یم. ابو د سلایي مشین هم یوړو نن د وړو له کپړې هم وشوې ورسو صحیح او انشاءالله پیزار به هم ولالو. ښه دا وګورئ پیب لیخپي د ګرانو کتونکو دا وګوره دا بچي دا شه دی خواته دې بچی ته وګورئ خلک وایي دا دې غربت را په ما کړي پیب لیخپي دلته کې راغلي دي خو سلایي مشین سره به اوس لږ ژوند دغه شي بس هغه دیر والا رور ته حضرت خان صاحب ته به دعاګانې کوي. سیده سودا هم والا شا به راشه تا سره کومې ملګري دی له ته څو بچي دي؟ سلور وړومبي ځل لارې که نه ضرورتمند دی شابه والا شابه. ښه تاسو جي څلور بچي دي کونډې نه کونډې دا سویم ځل دی دا مې دویم ځل شو دویم ځل شو. ښه شابه واله دې زره واله شابه دې نه واله ښه راشه دې خواته تاسو جي زه هغه جنۍ یم که نه کوم دی ستاسو بچي دي؟ یو زوی خاوند دی رامخې ته شه دې رامخې ته شه نشې کوي خاوند دی. ښه نو ګټه وټه ستا څه ده؟
ګټه وټه ستاسو ده نو بس تا ته خو مو وي چې زه تا ته خو مو وي چې زه خدمت کوم ښه چټونه راکې ټوله تو ګوره هغه زنانه خو چټونه یو نه لري نور خو زه هغوی ته آواز وکړه که شابه 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 راکړه دا وګوره دې ټیم کې ګرانو کتونکو مونږ غوړي ورکو اوړه ورکو چا سره چټ دی را غوړي ورکو اوړه ورکو شاواله شاب ښه شاب راځه ښه تاسو ښه کوم ځای زه جی جاره سویم ځل دی لمبي زله څه ضرور کونډه نه جی حال معذره څه معذوره دي جی هغه ګمان ترای بني په راډینو غوښه راوړې ده او بچی دي سو دي پینځه 15 بچی دي نو ګټه وټه نو څه ده بس الله سره د یو بل راکړي زبردا الیکس قبول ک پډیر سي قبول ک الیکس دي ښا دغه موستي ښا ما لو راکې جی ښا د کوم ځای لو مرزو ته هازو سویم ځل دی دا ورمبي ځل باندې نه بس مخکې کال لغه او راغل قجول دي راکړي نو دي ګټه وټه سړي شته ورته نو سړي هغه سړي نه جوړ ما لویان شپه په ځان خپل شپږ لوریانې؟ او شپږ او شاب زوی او شپږ لوریانې اول خطا سو زه دغه محمود آباد یم محمود آباد ها کونډه کونډه نه خو کار خدمت کوم او غریب یم واړه بچي مې دي واړه بچی شابه ال تاسو جی زه محمود آباد یم ها او کونډه نه چې خاون بس خاون مې ګردو نه جوړه دی ګردو ګردو بیمار دی سالور سالور درې جنکې یو خشاب ول شاب تاسو مور دې دغه دمه درجه کتابونه لا غواړم الله دې عزت کې کامیاب شي دې خودريګه ګرانو کتونکو دا مور چې کومه د وختي د سیمه ته لګیا را چټ راکې باقاعده ځان سره دا چټ وړي دي ته کم ځای سرور آباد سره سیم زل دی واقع چې راغلو تا ته شولې ګورې ستاوي نشته لومړی زل دی او څو بچی دي زه زما خو پنځه لکان دي 2 مدینه نو لکان د لاړو ګټه نه کوي راکې په ټول یو ځای ناسو بس غریبي ده ټول ځامن مې دغه کار کوي د ټاټ کې صحیح پرون یو ویډیو ډیلیټ کړل نو هغه سړی داسې غټه خبرې کولی نو ما ورته د شپږو زرو په سوده وړې ده ما یې داسې نه ده که نه چې ته دې ځای ته سودا را لېږې بیا یې په ویډیو باندې راغلی نو ته زه هر څه په ویډیو ورکوم دا ګرانو کتونکو دې مورکې دا یو ګوره 2مې درجې یو یتیمې ماشومې له کتابونه پکار دي څوک را سره دې کې مدد کوي نو بالکل راته ووایه ایزي پیسه نمبر دی زما 0333 599 5250 مور دلته به تپوس کې ما ویډیو کړله چا پیسې رولېږلې که نه تا له ما کتابونه هم روړي دلته به پراتي خو نه وي نو ما هم نه تنګې ښه لکه څنګه چې دوست خود تنګ کړم او دا واله شابه ښه دا واله 14 واله ځان سره ښه حاجي زه کبار سودا خرڅوم سهار زه ماسپښین ناظم کله وي او کله چې روژه شي خان مې بیخي ډاډي کاري بیخي کار بن شي کاري بیا نه څو بچي دي او درې جنکې او دوه لکان څو کالونه راځي زما نیر دا درېیم کال چې زم راځم خوشحاله دي زه او شکر دی الحمدلله صحیح حواله شاب تم واله کنه زه ال شاب ادي خوشه تاسو جوړې کور ته بزین روزه ماتي ټیم دي دسي پارام ولاړ کم ځای شینکې کونډه سیم ځل دی بس یو ځل مخکې راوته چې قجوري راکړی و استاد بیم ځل دی دویم ځل دی په دې نه مخکې دا ته ویړم دې ځل شاب واله شاب زه درو مو یې خمو داسې دغه دي دا وره خبر شه یو خاصه ده لوړ ها مونږ د چینی یو ها د چینی چې ته دې سره ملګری کونډه چې چینی او چینی کې یا کونډه وا پنځه بچی مې د درې جنې کې دوه لکان دي نو ګټه وټه څه ده بس خلکو ساده خدای په اخو کې بس ارسو کله خیر زکات چې راکې باغې ځان خپل کار روان کو جنکې مشران دي لکان واړ ډیر غریبی مده په کور کې دوه مرلې زیري سره پیغام بس کله خو خوي درکو کله وینه درکو صحیح ها